نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. سورة المائدة بگم پارا یوم دوستم نمبر آیت دی فمخی آیاتن کی اہل کتاب و یہودیان و عیسائیان و قضاحتن ذکر شو. اس پدی آیاتن کی اللہ پاک یہودیان و عیسائیان و سراد دوستانی و تعلق نام منفرقا شان نزول دی آیاتن داسن حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ یو میرا ارشاد فرما چیزود اللہ جل شانہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپارا دول تعلقات دوستانے پریدم سمر دوستانی دی نبی علیہ السلام دپارا دول پریدم اور بیا د ټول کافرانو سره د تعلقات ختمون د الله او د پیغمبر د پاره. رئیس المنافقین ابی بن سلول وی چې زه خو د یهودیانو سره دوستانه نه پرېږدم ځکه د زمانې حالات بدلیږي را بدلیږي کله به مې دوی ته ضرورت پیښ شي نو تعلق ورسره نه پرېږدم. نو الله پاک د آیاتونو نازل کړل چې مؤمنانو تاسو د یهودیانو عیسایانو سره دوستانه مکوئ. څوک چې د یهودیانو عیسایانو سره دوستانه کوي نو دا د دوی ملګری دی د دوی نه به شمار کېږي قیامت کې به دوی سره پاڅي. بل دا منافقان د دې وجې د یهودیانو سره تعلق نه پرېږدي چې دوی وي هسې نه زمونږ ضرورت راشي زمونږ باندې قحط راشي غریبي راشي تکلیف راشي نو موږ به یهودیانو سره تعلق برقرار وساتو. نو الله جل شانه جواب کوي چې الله جل شانه په دې مؤمنانو باندې فتح راولي دوی ته د یهودیانو طرف ته ضرورت پاتې نشي. فتح د مکې وشوه مسلمانانو ته عزت او غلبه ملو شو. فتح د خیبر وشوه مسلمانانو ته غلبه ملو شو. او بل دا منافقان خدا خپل قباحت پټي الله پاک ورګي دا منافقت دنیا تخکاره کی ردیب په خپل بد عمل باندې پیمان شي. د دې خیال کړو چې یهودیان په غالب شو مسلمانان په مغلوب وي نو زمونږ به یهودیانو ته ضرورت وي. الله پاک یهودیان مغلوب کړي مسلمانان غالب شو. د دې وجه اسلام ته دومره غلبه ملو شو چې کوم د یهودیانو غټي غټي قبیلې لکه قبیله د بنو نذیر د مدینه منورې نه وشړل شو د خپل علاقې نه تلاوتل شو. د یهودیانو قبیله بنو قریظه ټول پټول قتل کړي شو. ورسره ان شاء الله په سورۃ احزاب کې راشي. حالانکه د دې منافقانو خیال کړو چې دې بغالب کېږي الله مغلوب کړي. حقیقت کې دا منافقانو د دې فضل کې د اسلام دشمنی او الله پاک د دې منافقت کارک او مسلمانانو ته غلبه ورکړي. او بیا الله جل شانه مومنانو ته فرمایي چې د خپل دین نه چرته وونه په دې خپل دین باندې برقرار پاتې شي. لکه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د تک اخیرانه ورسې په دې وخت کې ډېرې قبیلې مرتد شو. لکه یو قبیله واقع قبیله بني مدلج په دې کې یو سړی راپاسې د وجه پیغمبر اسود عنسی حضرت فیروز دی نبی رضی اللہ عنہ دی مردار مسلمانین اوڑی مرتد شو یا پا بنی حنیفہ قبیلہ کی
یو سړی مسیلمة الکذاب د یمامه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم اخیرنی وخت دنیا کې باغی کې د دعوو کې د پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل حکم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې د خلاف جهاد او باغی کې دا مسیلمه د یمامه حضرت وحشی کلبی رضی الله عنه مردار او د سره د سخت جنگ وشو چې باغی کې 1200 صحابه شهیدان شو په یو جنگ چې په دې کې 200 د قران کریم عالمان حافظان خدا سړی د نبی علیہ السلام د عزت دشمن او عزت پیغمبر صحابو دې مردار نبی علیہ السلام په اخرنی دور کې دا کافر مرتد شو او د سره ډیر خلک مرتد شو یا د دین علاوه د قبیله بنو اسد یو سړی طلحه اسدی دم دعوه کوي زو پیغمبر د نبوت دعوه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت د خلاف خالد ابن ولید رضی الله عنه د خدمت د بار میدان قوت ورکړي او تختې ورسره د خپل باندې توبګار شو ایمان واپس راوړو او په حالت ایمان کې بیا وفات شو لیکن دا اخر وخت د نبی علیہ السلام دې مرتد شو یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات بعد بعض خلک داسې چې هغه د زکات نه انکار کوي زکات نه داغي خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جنگ اعلان الله پاک فرمایي چې تاسو مسلمانان مرتد نشئ په دې خپل دین باندې ثابت قدم پاتې شئ ځکه چې کوم انسان د خپل دین نه وړي او مرتد شو د دې انسان ټول اعمال برباد شو او نتیجه ورته جهنم نن سبا ماخره زمانه او د میډیا دور ډېر مسلمانان پښتانه د دین نه اول مرتد کی څوک د ایمان په خبرو راشي الله پاک د وجود نه انکار کی بدی کی خبرې کوي چې الله پاک نشته او نعوذ بالله ګډي وړي دهریان شي ملحدین شي او نن سبا دغه فتنه د الحاد ډیره تیزه روانه بلا بهتان خصوصا د افغانستان دی جهاد سره دا فتنه ډیره زیاته ځکه انګریزان خدا وړ مسلمانان د دین نه وړ او هغه په پیسو باندې پښتانه واغښتل د نبی علیہ السلام د قران د صحابه او د الله پاک متعلق د خلقو په ذهنونو کې شکونه اچي چې شکونه یو پیراوت واچي د دا سړي سره بیا شیطان ملګری نو چې وسوسه راځي هغه بس شیطان ملګری شي بس بیا خو شیطان دې سم برابر ناغې د وجه ډېر مسلمانان خصوصا په دې کالجونو یونیورسيټو کې د دین نه مکمل لري لاړ د هریان مخکره چې موږ یو ملګری کالج کې استادي دلته په دې خبر کې وکړو پرنسپل ته پیژنه کلاس کې موږ تاسو کو دلته په خبر کې چې زموږ د پیغمبر سره دولسم کې کلاس کې سبق کوئی تعلیم وای چې نبی عليه السلام چې نو به سره نبی عليه السلام نو وکړي یو سړی د خپل پیغمبر نو ورځي دې دولسم کې تعلیم کې دا بل دین نه نو سونه دې خبره چې یو سړی ته دومره پته لګي زموږ د پیغمبر نو سره کوم مسلمانان پسیو داخله د دین نه خامخا او دا وی مصیبت دا چې موږ مسلمانان خپل بچی چې ای بی سی تکې نو موږ بیا دا غم نه کو چې د ایمان او عقیده پاتې شو موږ چې د ای بی سی وو د اعلی تعلیم کړی دي او دې به سبا بلا پیسې ګرځي موږ له ضروري او موږ به مو پلار بیا دا ته خدا تاسو نه کی چې ما دا بچی الله بارک څه سوچ کوي پیغمبر علیہ السلام بارک څه سوچ کوي موږ مسلمانان او د مسلمانانو خو دل تکور دا همیشه نه دي همیشه کو د مسلمان اخرت مسلمان خو په دنیا کې مسافر دی په آخرت کې دی مقیم دی دلته خو زیات 50 په تکاله اوسې جو بیا وسی هغه کور ته وځي چې هغه ټول عمر د پاره کم از کم مسلمانان
د خپل ضروري عقایدو په دې باندې ځان مطمئن ساتو او باغی باندې من کلک وسیږو. هغه مسله د الحاد د ارتداد ځکه په تیزه روانه چې د دین نه خبره خلک میډیا استعمال او باغی کې بیا ارزه ګډې وډې راځي او بس دې ورپسې رواني وایي دې کې ما ته دې پیدا کی. الله پاک زموږ مسلمانانو د ځوانانو خصوصا د دې میډیا د فتنې نه حفاظت په دې فتنو کې یو فتنه د پنجاب کې ودی محمد علي مرزا دا به خطرناک فتنه د خپل عقل په ذریعہ سره دین کې خبرې کوي. عقل په دین کې چلی دا شان نور مختلفې فتنې څوک با فکریانو په نوم باندې کار کوي، څوک دا ډاکټر جاوید احمد غامدي وې دا مذهبي سکالر فکر او اتفاق والی دي او هغه هم لګیاري د دین خبرې کوي. مسلې خیال دا سړی په دین پی دا عقل په ذریعہ سره بغړې وړي وي او مسلمان وجدا خپل راخسته خبره کوي اخر کې ایمان نه خلاص او کم از کم دې خپل دین نظام خبر کو. نو الله جل شانو د مؤمنانو صفات ذکر کوي. یو د مؤمن صفات دار چې دی بل الله سره مینه ساتي او د سره الله مینه ساتي. لکه چې تا د چا سره مینه ساتي او تا سره مینه ساتي او الله رب العالمین دې چې ستاسو د الله سره مینه خامخا د سره د الله مینه. دیم صفت د مؤمن دار چې دی په د مؤمنانو سره رحم دي او په کافرانو به سختی کوي. نن سبا معاملې ورته مسلمانانو سره سختی او کافرانو سره اعلانې دوستان خصوصا زموږ د ملک او د دنیا د وزیران چې مسلمانانو د پاره مسوي او د قادیانانو د پاره کافرانو د پاره سب خوشاله خو رضا د مسلمان صفت د دې بالعکس. دریم صفت د مسلمان دا چې دی په الله پاک بلار کې د کافرانو سره jihad کوي. نن سبا jihad نه اکثر خلک منکري او کوڅو کې کوي وغي په سر نه. او څلورم صفت د مسلمان دا چې دی په حق وینا بیانې د چا د ملامتیا پروا نه کوي. نن سبا چې سم خبره کوي د پلانې می ملامت کوي هغه خبره کوي د حق مسلې څوک نه بیانې او دا غي وجدادا چې نن سبا عالمان سم خبره نه کوي. ولې دې خلک پکې د خلکو د ملامتیا د وجنا حق مثلا علما نشي بیانولي د نور دنیا به سبب الله دې موږ تاسو حق وینا ویلو او دا غي د برداشت کولو د عمل کولو توفیق راکړي. او بیا الله پاک مؤمنان یادې چې مؤمنان به الله سره د پیغمبر سره دوستانه ساتي منځونه بکې نیک اعمال بکې او دا د الله پاک دوستان دي او دې ته الله پاک غلبه ورکړي او دا د دنیا د سترګو مشاهده ده. چا چې الله سره دوستانه کړی دا پیغمبر سره دوستانه کړی الله غلبه ورکړي. کاغه صحابه او که نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوسنی امتیان دي خو دین ته نزدې کړه زموږ ضرورت مزید دې چې موږ به دینه ته نزدې شو دین ته نزدې شو. الله پاک دې موږ تاسو دین ته نزدې نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنان لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. تاسو منسي يهوديان او عیسایان پر دوستانه بعضهم اولیاء بعض بعض دوی دوستان د بعض خپل مرشد دوستان. ومن يتولهم منكم چاچ دوستانه او دوی سرستاسو انه منهم داکس بشمار کیږي دوی یقینا ان الله لا يهدي القوم الظالمين. بیشک الله پاک ہدایت کوي قوم چې ظالمان. فتر الذين في قلوبهم مرض فاستبونا کسان چې داوی پزړونو کې مرض د نفاق یسارعون فيهم دی بجلدی کې تیزی بکی د کافرانو په دوستانه کې یقولون وای بدا منافقان نخشى یریب ان تصيبنا دائره دا چراشی په من باندې سخات سالیا مصیبت فاس الله پس پربل چلا پاک ایتیا بالفتح راولی تاسو فتح او امر من عنده یا یو چار د خپل جانبنا چا کار کول د منافقان او منافقت فیصبحوا فذيب غرزي على ما باكارو باندې ستو چې پټ کړي دي په انفسهم نادمین بخبر زرن کی باغ بخ پیمانه شي ويقول الذين امنوا او ويبا کسان چې المؤمنان
هؤلاء الذين قسموا آیدا کسان دی چې دی په قسمونه خوړل بالله په الله پاک باندې جاد ایمان کلک قسم انهم لمکم یقینا دی تاسو مؤمنان سره دي حبطت اعمال هلاک شد دی اعمال فاصبحوا خاسرین تصدیق وګرځي تاوانیان یا ایها الذين آمنوا المؤمنان من يرتد منكم عن دينه ارا سوچا مرتد چستا سن دخل دین نوړې دو فسوف ياتي الله بقوم زرد چلا پاک براول یو بل قوم يحبهم چې الله کو سرمن ساتي ويحبونه دي بل الله سرمن ساتي اذلة على المؤمنين دل بین المکی په مؤمنانو باندې اعزة على الكافرين دي مسختی کی په کافرانو یجاهدون فی سبیل الله دی مجاهد کی الله پاک بلا رکھے ولا يخافون لومۃ لائم او دی من یری کی د ملامت یا د ملامت کرنا ذالک فضل الله دا فضل الله پاک یوتی من یشاء ورکوی الله پاک چاہتا جو والی والله واسع علیم الله پاک پر اوسعت علم والد انما ولیکم الله یقینا دوست استاس الله پاک ورسول رسول الله والذین آمنوا او آکسان چغی مومنان دی الذین یقیمون الصلاة دی وقائم آکسان چی دی قائم یمنزنا ویوتون الزکاة والکوی زکاة وهم راکعون دی بارکو کبن کی ومن یتول اللہ ورسولا او رسول چاومین ساتی دا اللہ و پیغمبر سرا والذین آمنوا دا مومنان سرا فإن حزب اللہ پس یقینا دادر دا اللہ پاک دادر دا اللہ پاک هم الغالبون فی غالب کی جن کی واخر دعوانا